او شعر دی چې جینۍ لیونۍ جاړه اوس زه دا دی درنه لاړم جینۍ لیونۍ جاړه اوس زه دا دی درنه لاړم چې ما درته وې راشه تا نخرې کولې ولې صحیح شوه دا به ومنم په ما مینه نه یې خو ما ته د لبامه اشارې کولې ولې خبرې نه د ژوند وې پکې نه رباب منګی و په دغسې حجره کې بیا موږ شپې کولې ولې تر اوسه پورې زما د خیره 15 کتابه چاپ شوي دي اولنی کتاب زما زهر چاپ د مزلونه او بیا په هغې کال نوي نعتونه نو د نوي نعتونه نه په ریډیو پاکستان پېښور کې 15 نعتونه ریکارډ شوي د ډېرو ښو لویو نعتخوانانو په دغه باندې او ډېر مشهور شوي بیا په ریډیو کې په هغه وخت کې زما غزلونه چې وو هغه خدای بخښلي اکبر حسین صاحب بهار علي د خیال محمد زوی انور خیال او زاهد الله پریدي ګلجان صادق دغه هم ویلي وو بیا اوس په دې موجوده دور کې بختیار خټک صاحب یو دوه ډېر ښه کلامونه ویلي اسلم سالک ویلي علي خان چنار ویلي ضیاءالدین صاحب ویلي ریشم صاحب ویلي ریشم یوسفزی چې د موږ د خوازخیلې یو ډېر ښه فنکار دی داسې بلا کسان دي نو وخت په وخت هغه دا وایي او لګیا یو سفر روان دی خو یو تازه غزل به درته ووایم دا د چغجۍ کتاب نه یو غزل ده چې کله میخکې کله پیزوان را پورته کیږي چې کله میخکې کله پیزوان را پورته کیږي خانی مې رانه اخلي نوی خان را پورته کیږي او دا کله دې را پورته شي چې زه یې جواب وکم دا کله دې را پورته شي چې زه یې جواب وکم ته ګوره نو په ما پسې جانان را پورته کیږي دا کله دې را پورته شي چې زه یې جواب وکم ته ګوره نو په ما پسې جانان را پورته کیږي او زه ته د محبت په سترګو وګوره بیا ګوره زه ته د محبت په سترګو وګوره بیا ګوره سرې ځمکې نه ګلونه په باران را پورته کیږي او زمونږ د مستقبل د جنازې کټ به روان وي زمونږ د مستقبل د جنازې کټ به روان وي تر څو چې مو اوده ځوانان را پورته کیږي او چې کوم ځای کې خبرې د ایمان وي عمل نه وي چې کوم ځای کې خبرې د ایمان وي عمل نه وي نو هلته مسلې به د ایمان را پورته کیږي او چې پیغلو زده کړي وي ټپې لکه ملاله چې پیغلو زده کړي وي ټپې لکه ملاله ظاهره ده چې هلته به ځوانان را پورته کیږي او دا څه بلا مخلوق مې په ګل وطن راغلی دا څه بلا مخلوق مې په ګل وطن راغلی له یرې نه له جالو نه مارغان را پورته کیږي او واعظ چې د منبر نه خوبولې قصې وایي واعظ چې د منبر نه خوبولې قصې وایي نو ګرانه ده چې قیسه مسلمان را پورته کیږي پخپله دې په هر در کې سجدې کولې ولې او ما ته دې دا دومره مسلې کولې ولې ما څه وې ما خو دا وې چې واعظه ریاکارې ما څه وې ما خو دا وې چې واعظه ریاکارې په دې رښتیا دې داسې زړه لمبې کولې ولې ما څه وې ما خو دا وې چې واعظه ریاکارې په دې رښتیا دې داسې زړه لمبې کولې ولې او ته څنګه زما رهبرې چې زه سوځم په اور کې ته څنګه زما رهبرې چې زه سوځم په اور کې نو ستا او ستا بچوړو دا مزې کولې ولې ته څنګه زما رهبرې چې زه سوځم په اور کې نو ستا او ستا بچوړو دا مزې کولې ولې او شعر دی چې جینۍ لیونۍ جاړه اوس زه دا دی درنه لاړم جینۍ لیونۍ جاړه اوس زه دا دی درنه لاړم چې ما درته وې راشه تا نخرې کولې ولې جینۍ لیونۍ جاړه اوس زه دا دی درنه لاړم چې ما درته وې راشه تا نخرې کولې ولې او خبرې نه د ژوند وې پکې نه رباب منګی و خبرې نه د ژوند وې پکې نه رباب منګی و په دغسې حجره کې بیا موږ شپې کولې ولې خبرې نه د ژوند وې پکې نه رباب منګی و په دغسې حجره کې بیا موږ شپې کولې ولې او دا خور خو د میوند د ملالۍ چرته کې نه ده دا خور خو د میوند د ملالۍ چرته کې نه ده دې پیغلې دا ژوندۍ ټپې کولې ولې دا خور خو مننه دا خور خو د میوند د ملالۍ چرته کې نه ده
دې پیغلې دا ژوندۍ ټپې کولې ولې او صحیح شوه دا به ومنم په ما مینه نه یې صحیح شوه دا به ومنم په ما مینه نه یې خو ما ته د لبامه اشارې کولې ولې مننه صحیح شوه دا به ومنم په ما مینه نه یې خو ما ته د لبامه اشارې کولې ولې او مقتره چې ځوانانو ته یې وې قیسه چې ویښ شئ که نه لاړئ ځوانانو ته یې وې قیسه چې ویښ شئ که نه لاړئ چې دا لویې خبرې دې وړې کولې ولې